راشي دا کراچۍ ته چې کوم سړک جوړیږي پاکستانیانو په 15 کاله کې په دې یونیورسيټي انجینیرینګ یونیورسيټي کې په 15 کاله کې سړک جوړول نه دي زده کړي هغه له چینیان راوستي دي او جوړایي کنه په دې کوارټر روډ تللی دومره چینیان دي تا نرستو آزاد شوي دي اگر اغلی دی او هایوے سړک جوړوي لګیا دي تا او ستا سنداګان چې دي په آیات آباد کې خزه سړی لګیا دي سړک جوړول نه ورځي دا چې تاسو ته هم د مذهب طالبان یې دا علما کمړ شو دا جماعتونه هم غرق دي دا مدرسې هم غرق دي اوس بخاری لولو له مولا کم ځای پیدا کړي ترمذی او ابو داود او مسلم لولو له مولا بیا کم ځای پیدا کړي چې دا مړ شي تاسو کې خدا اهلیت نشته زما عزیزانو اهلیت هغه خلقو کې و عبد الله ابن مبارک حج ته تلو او حج نه چوزګار شو نو اور امام سے برسڑی لگی بس پرې کې تاسو وشو حج ته تلو نو هغه پلار او سره روان نو یو بوډای خزه ولیدا نو عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه چې نو هغه په دې بوډای سلام واچولو چې السلام علیک ورحمت الله ابو ډای داسې په شړای کې ځان پټ کړو او د دې سلام جواب ورکو چې سلام قولا من رب الرحیم د سلام جواب د قرآن آیات ویو ولې ورک عبد الله بن مبارک ورته وی السلام علیک ورحمت الله او هغه ورته وی چې سلام قولا من رب الرحیم زمون سلامونه ګورئ استاد سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مطلب پوهیږئ چې خدای دې سرسام کا ابلم ورته وی چې سلام علیکم او خدای دې سرسام کا السلام علیکم خدا معنا ده چې په یو بل باندې رحمت ولېږي د یو بل سلامتیا خدای نه وغواړي هغه یو بل ته خیرې کو مونږه عبد الله ابن مبارک هغه بوډای نه پوښتنه کوي چې څه کې دلته په دې ځنګل کې ناشته نو دا بوډای ورته وایي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبد الله ابن مبارک وای ز پوه شم چې دی بډای نه لار غلطه شوې ده لار ته غلطه شوې ده نو عبد الله ابن مبارک ورته وای چې بډای ته څو ورځې د دلته وشوي چې ناشته نو بډای ورته وای سلام سلیال سویا ثلاثه وای لیال سویہ دریش په می دلته وش نو عبد الله ابن مبارک بیا ورته وای چې ستا دلته دریش په وشونه ته خوريڅ دا خو ځنګل دی نو بډای ورته بیا د قران آیات وای چې هو یطعمنی ويسقين هو یطعمنی ويسقين دې ځنګل کې په خدای قسم الله مالا او بمرا کوي او روټه برا کوي و د مون څه چل کې دلته خو بم نشتا کړ
د مونځ. نو بوډای ورته وایي چې تا قرآن نه دی ویلی؟ الله وایي فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. الله وایي چې اوبه درته نه ملاویږي نو تیمم وهئ او مونځ کوئ. نو زه تیمم وهم او مونځ کوم. اوبه نه وي خو بیا تیمم وکړه. عبدالله ابن مبارک اوس ورته وایي چې ته ځې اوس؟ ویلا اوس ځمه. نو هغه اوښ راوستو کېنولو، دا بوډای پې سورېده. چې بوډای پې سورېده نو اوس د عبدالله ابن مبارک ته وایي چې زه خو پردهداره ښځه یم او زه چې په اوښ سورېږم ته مې ونه ګورې چېرته. نو ورته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے عبداللہ ابن مبارک تشاک او سترګې پټې کا، زه پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږم، هسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي او ته چېرته ګناهګار نه شې. وایي په ایمان چې مونږ ښځه وګورو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم باندې عمل کوو. ماما ګران کار. زمونږ یو نیکه غوندې کېږي، هغه له ټلویزیون را لېږلی زوی د دوبۍ نه. نو پروسه کال یې زه کلي ته تللی نو ما ته چا ورته ویل چې دی د ښځې پسې ډېر بد وایي. نو ما ته په اپریدی ژبه کې وایي چې وړکیه په دې وړکې پسې ډېر بد مایا. دا بې نظیره یادوله. مال ولې؟ وایي چې خلا چې په ډبلي کې وګورم هسې مې اترې د زړه خوشحال کېږي. د ټلویزیون ته ډبلی اوس به کوي داسې چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے عبداللہ ابن مبارکا تشاک او سترګې پټې کا، زه پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږم، هسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي او ته چېرته ګناهګار نه شې. عبدالله ابن مبارک وایي ما شا کړه او سترګې مې پټې کړې، دا چې په اوښ سورېده اوښ منډې کړې او دا تې پرېوته. چې پرېوته زه ورغلم او اوښ مې بیا راونیو. دې ته مې وایي چې هوی ته خو به خوږ شوي بوډی. نو دا بوډی راته وایي چې ما صاب من مصیبت الا باذن الله. اے عبداللہ ابن مبارک چاہتم یو مصیبت نہ رسی مگر دا اللہ پا حکم رسی، مانا بس گناہ شوی وی نو زکا اللہ پہ مالا دمرا سزا راکڑا. وی بیا می اوخرا دا پاس نا آواز کئی چھے فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اے عبداللہ ابن مبارک شیرنا موایا قرآن لولا. خبر خود یار خوند خود یار په خبرو کی وینو د بل چا خبریم سړی له خوند ور کوي. قرآن خود یار خبرې دي. قرآن لولا شیرونه موایا. وی بیا چې یو سات تیر شو دی بوډای نه مې پوښتنه وکړه چې بوډای ستا خاوند شته؟ نو دا بیا راته د قرآن آیات وی چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. پوښتنه ډېرې مه کوه. وی بیا یو سات چپو. بیا چې څه سات تیر شو پوښتنه مې ترې وکړه چې زامن دې شته؟ نو یې بوډای راته وایي چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه. دا د پیغمبرانو نامې دي. عبدالله ابن مبارک وایي چې زه پوه شم چې دې بوډای دا درې زامن دي او دا درې نامې پیښي. وایي چې د زامنو ځای ته څه وخت کې ورسېدو زامنو یې روټۍ راوویسته. چې روټۍ راوویسته نو ما دې بوډای ته ور وړاندې کړه. نو بوډای ما ته وایي چې ته خوره. مال چې ته وی ما ته وایي چې ثم اتم الصیام الی اللیل. ثم اتم الصیام الی اللیل.
روجه تر شپې پورې پورا کوي. د زما روجه ده زه روټۍ نه خورم. نو وی ما ته تپوس وکړو چې لیس هذا شهر رمضان، دا خو د روجې میاشت نه ده، نو تا څنګه روجه نیولې ده؟ نو یا بوډای راته وایي چې تا قرآن نه دی ویلی چې ومن تطوع خیرا فهو خیر الله. الله وی که د روجې نه سوا چا نفلي روجه ونیوه نو دې کې ډېر ثواب دی. ما نفلي روجه نیولې ده. زامنو نه مې پوښتنه وکړه چې دا ستاسو مور قرآن نه بار خبره نه کوي، دا چل څه دی؟ زامنو ورته ویل په خدای دې زمونږ قسمي چې 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کاله. زما عزیزانو، ام العلوم قرآن دی، اصل اسلام قرآن دی، اصل دین و مذہب قرآن دی.